نور خبره نشم بیانولی خو زه واقعي چې د ډېرې غریبې کورنۍ سره تعلق لرم اوس را باندې د خدای فضل دی داسې نه ده بس شارټ به ویم چې پلار مې غریب و مور مې لږ د مالداره کورنۍ نو داسې مکس غوندې کار خو پلار ته هر څه ځي د هغې نه والې تر دې دمه پورې ما کې څه کمال نشته خو سبق مې د باچا خان سکول کې ویلی دی هیډ ماسټر مې چې کوم دی نو هغه خدای خدمتګار فارم ماسټر مې خدای خدمتګار قرآن شریف راته خدای خدمتګار او د هغې ورځې نه والې دا ستاسو مخې ته چې ولاړ یم هم په دې یو نظریه ولاړ لکه په دې وخت کې به چا څه سنې ویلي چا به څه سنې کړي چا به مونږ ته څومره فایدو خبرې کړي څومره خلکو به یرولي په زه ولاړ یم ځکه چې زه د خپل باچا خان د سوچ او فکر نه مطمئن زه شعوري طور د دې سوچ او فکر نه مطمئن یم نو که په دې ګټه کې زه په دې خبره پوهېږم چې ستاسو اشاره څه ته ده زما په دې کې یو زوی و چې هغه مطلب 17 ګریډ افسر و او زما دوه وروڼه و د هغې اولاد نو بس زمونږ د کورنۍ همدغه یو سهاره وه او زما کردار په وجه باندې زما زوی د مازدیګر لمونځ نه راووتو دغه پټلی روان دهشتګر پرې رالو 4 ډزی په سر وویشتو 4 ډزی په سینه وویشتو تر هغې ورته ولاړو چې تر څو چې ساه نه ووت او چې رښتیا خبرې داسې وخت کې د زوی مخ کتل ډېر ګران کار خدای دې دا وخت چا باندې نه راولي عموما پلار مړ شي زوی جنازه وړي دا ډېر کمې چې زوی مړ شي او پلار یې وړي دا ګران کار دا مونږه هم لیدلو ګرانو ملګرو زما په کور بله خودکش دمه کړه شو د 19 کالو 2 ځوانان نور شهیدان شو بیا ما ته وویل چې دا خو ته ټارګټ یې دا خو تا ته نښې دي اصلي خو ته ټارګټ یې او تا به په پردي بچو باندې ډېر تیزې تیزې خبرې کولې نن به دې پته لګي چې ته د زوی په مرګ څنګه خبرې کوي دا درېیمه وه چې ما ته خط راغی یوټیوب باندې ټولې خبرې پرتې دي تاسو کتی شئ مې افتخار کلیک کوي یوټیوب باندې د هغه مطلب 2010 واقعه ده دا خبرې چې زه نن کوم دا ما هغه وخت کوي او ما دا خبره وکړه چې زما چې دا کم کردار دی او د دې په وجه زما زوی شهید شو دا څه کردار دماکه وشي خلک شهیدان شي زه په کفن کې واچوم غوښې واچوم ای کفن کې کور ته وړم زخمیان چې هسپتال ته وړم د وینې بندوبست ولکړم او په ټي وي راشم د خلکو حوصله مضبوطوم دا زما جرم دی نو ما هغه په ټي وي په هغه ساعت وي چې که دا زما جرم وي او په دې زما دا زوی شهید وي نو که زه هم شهید شم زه دې نه منع کېږم زه چې کومې دا او دقه مې خبره کوله چې دا د عدم تشدد د سوچ او فکر خبره ده او 3-4 خبرې مې غټې کړي چې دې کې په دې دغه کوم چې زمونږ لکه ای ناستو چې بیا صاحب اوس د سترګو نه اوښکې نو مګر خدای زما په سترګو کې اوښکې وچې که زما د کوم حوصله کمزورې نه شي او دهشتګر خوشحال نه شي او په هغه وخت کې دا واقعه مې وي چې آقای نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغه بچي وفات شوي په نمبر او د سترګو مبارکو نه اوښکې لاړې صحابانو ته چې حضور تا خو جړه بنده کړې ده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ما جړه بنده کړې ده زه جاړم نه خو چې بې اختیاره مې د سترګو نه اوښکې ځي نو زه څوک که بې اختیاره ما جړلې ده به ما سنت نبوي ادا کړي خو چې تر څو مې وس رسېدو نو ما سترګو نه اوښکې نه یې کېږي او ګرانو ملګرو دا مې ورته ووایي چې زه د خپل زوی وینه بخم که تاسو حکومتي ریټ تسلیم کړئ اصله کېږئ زه د خپل زوی شهادت وینه بخم ځکه چې ما ذاتي دشمني نه وه
زما نه د نیکه دشمني ونه مې د پلار ونه زما دا قومي جنګ و په قومي جنګ کې زما زوی شهید شي نو ما ورته ځکه بخلو چې که دی د اصله کېږي نو د قوم بچي خو به بچ شي د قوم د بچو د مستقبل دپاره ما د خپل د زوی وینې د بخلو خبره هغه وخت کړې او ما ورته که ته دی چې نه میا صاحب یاروم نو زه د یارې په ورځ خدای نیم پیدا کړی زما کیده ده چې مرګ یو ځل دی چې څوک یریږي یا به هر وخت مري او چې څوک نه یریږي دی به یو ځل یو ځل مرګ مقبول او ګرانو ملګرو بیا مې ورته دا خبره وکړه چې دا خو زما یو زوی که زما لس زامن مې ما په دې قوم قربان کړي او زه اوس مخکې د یو زوی پلار اوس د ټول قوم د بچو پلار ما تاوان نه دی کړی د پښتو په حساب خو زه میراث شم زما وراثت تسلسل ختم شو خو زه خو د هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم منونکی یم چې د هغه وراثت هم د لوریان نه چلېدم هغه عظیمه هستي لہذا ما د خپل زوی په ځای د قوم ټول چې کوم زما که هلکان دي او که جینکۍ دي دا زما بچي دي او ګرانو ملګرو ما د دوی دپاره یو فاونډیشن کولو کړی دی 230 ماشومان او جینکۍ ما سره سبق وایي سل په سل د الله په نوم پې زه سبق وایم ما ورته سپوچ دا IDPs دي او دا یتیمان دي دا غریبانان دي په څه طریقه چې پوره کېږي خدای پوره کوي دا د دې لپاره چې زه هغه خلکو ته خپل بچي ویم او عمر ډېر مختصر دی زه د ډېر اولاد مطلب چې ما له خدای راکړی دا ټول اولاد زما ده لهذا په دې بنیاد بله خبره مې وکړه په دې د نبي اجازت غواړم چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم د حسن حسین د حسن رضی الله تعالی عنه مرتبې نه هم تاسو خبرې د حسین رضی الله تعالی عنه مرتبې نه ډېرې لویې مرتبې وې د دواړو او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په ټول کائنات کې د خدای د ټول نه نیازبین ترین مطلب شخصیت ټوله دنیا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مخه پیدا هم اولین دی هم آخرین دی سردار دو جهان دې نه به زیات نیازبین څوک د ټولو پیغمبرو چې کوم پیغمبرانو مطلب امام دی او د هغه د نسو د اختر جامې نه وې د حسن حسین خفه ناستو په جومات جبریل امین رالو جنت نه ولا دوه جوړې راوړي یو سره ده او بله شنه جوړه د حسن رضی الله تعالی عنه رسي او سره جوړه د حسین رضی الله تعالی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سترګو مبارکو نوخ کې ځي او صحابان ته تپوس کوي چې حضور ولې جاړي وایي ځکه جاړم چې دا جوړه په رنګ سره نه ده اسلام به سخت راځي د کربلا میدان به لګي زما د دې نیازبین زوی به سر کلمیږي دا د هغې وینې بشارت ځکه چې کوم دی نو سترګو نه مخکې لاړ چې دا زما نیازبین زوی به شهید کېږي د حسین رضی الله تعالی تاسو سوچ وکئ او ما غرنګو شو نو ما په دغې ورځ دا خبره کوله چې زه د باچا خان پیروکار یم د سرې جنډې خاوند د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم منونکی او د حسن حسین د واقعې په بنیاد چې که هر یو یزید راځي هر یو شمر راځي هر یو ظالم راځي هر یو فرعون راځي زه به چې کوم دی د حسین رضی الله عنه غوندې خپل سر کلموم خو سر به چاته ټیټوم ګرانو ملګرو دا ما ګټه کړې ده تاریخ څوک د ژوند دپاره خوراک کوي او څوک د تاریخ دپاره ژوندي څوک چې تاریخ کې ژوندی دی به ټول عمر ژوندی څوک چې د خوراک دپاره ژوندی دی به بس تر مرګه پورې بیا ما نه چې خدای کوم کار اخیستی دی زه پرې ډېر مطمئن یم زما د زوی شهادت دا امتحانونه په زندګۍ کې ډېر کم راځي او هر سړی بیا وایي چې یاره خدای که امتحان راشي زه پکې سرخرو شم کله کله سړی امتحان غواړي راځي پې امتحان راشي ته پې سرخرو شي دا د خدای شان دی لہذا زه په خپل کردار فخر کوم د خپل
بابا د عدم تشدد په سوچ فخر کوم او ما ډېر څه موندلي دي. ما د خلکو دومره مینه موندلې ده چې زما زوی شهید شو، ما ته 6 کسانو خپل بچي راوستي چې د خپلې ښځې نه مې دستخط کړی دی سټامپ او زه دستخط کوم زما دا زوی ستا شو. څوک د زړه غوښې څوک چاله ورکوي؟ او ما ته به یې جړل او ما ته یې زما دا زوی ستا شو. او چې بچو کې وی کوم خشته زوی به یې راوست، ما ته یې ستا زوی زما زوی دی. زه یې ولې د مور پلار نه جدا؟ زه په خپل دیزي کې د خدای په امتحان باندې زه مطمئن یم. دا چې څه دي د زما دپاره ډېر دي، لهذا ما د خلکو مینه ګټلې ده، ما د خلکو زړونه ګټلي دي، ما د خدای رضا ګټلې ده، ما چې کوم دی خپل حق ادا کړی دی او ما په خپل زړه په ضمیر مطلب چې ټیک کار کړی دی. ځکه مطمئن یم او ضمیر په عدالت کې چې مطمئن یم ټول عمر به سور خوریم. ما ګټه کړې ده، ګټه مې کړې ده او ګټه مې کړې ده، تاوان نشته. قاتل